د فیسبوک آی ډی ته پاسورډ څنګه چینج کوو. اکثر موږ له فیسبوک آی ډی چې د بل کس راخ کړي نو هغه ته پاسورډ هم یادي، نمبر ورته هم یادي، نو هغه هم زموږ هغه اکاونټ چې دی دا کولولی شي. یا اکثر زموږ آی ډي چې دا د نورو کسانو سره په موبایل کې کولاوي، یا موږ موبایل خرڅوو نو په موبایل کې زموږ هغه آی ډي چې دا کولاو پاتې شي. نو کله چې تاسو پاسورډ چینج کړئ نو د هغه کسانو نه چې دی ستاسو د آی ډي چې دا ختم شي. لکه کوم نوی پاسورډ چې تاسو کېدی نو د زړو کسانو نه چې دی دغه پاسورډ ختم شي. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه تاسو ته هم چې تاسو به خپل فیسبوک آی ډي چې دی هغې ته پاسورډ څنګه چینج کوئ، د هغې لپاره چې دی ویډیو په پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. اکثر ځینې کسان پکې دا تپوس هم کوي زموږ د فیسبوک آی ډي ته چې دی پاسورډ نه چینج کېږي. نو پاسورډ به هغه چینج کېږي چې کم تاسو مخکې نه ایښودی. اکثر ځینې کسان زوړ پاسورډ د دې نه مخکې هغه پاسورډ ایښودی نو دی هغه پاسورډ دوباره ږدي، نو هغه پاسورډ چې دی دا نه ایښودی کېږي. بل لا د 800 نه کم پاسورډ چې دی دا هم نه ایښودی کېږي. که تاسو وایئ چې زموږ اکاونټ محفوظ شي او موږ صحیح پاسورډ کېږدو نو پاسورډ چې دی هغه په دوه قسمه کېږدئ، لکه په حروفو کې به ایږدئ، بل لا چې په حصو کې به ایږدئ، لکه په 1 2 3 کې ایږدئ، او په انګلیش په حروفو کې چې دی په هغې کې ایښودی شي. داسې که ورسره نور شیونه تاسو لګوئ نو هغه سره هم لګولی شئ، خو چې تاسو ته یاد یا پاسورډ. بل لا چې پاسورډ د مخکې نه سوچ کوئ چې موږ به دا پاسورډ چې دی دا به ږدو چې هغه تاسو له په یاد باندې درځي. اکثر تاسو ځینې کسان پاسورډ کېږدي نو هغوی زموږ نه هغه پاسورډ چې دی دا هیر شو. نو پاسورډ چې دی دا به له مخکې نه ځان له یادوئ چې دا به زموږ پاسورډ وي. که تاسو د شناخت کارډ یا د موبایل په نمبر دی یا په خپل نوم دی یا د کلي په نوم دی، قسمه قسم طریقو باندې چې دی تاسو ځان له پاسورډ ایښودی شئ. په هغه طریقه تاسو پاسورډ کړئ دا بیا ستاسو نه یادېږي. نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه هلته کې زده کوم چې فیسبوک اکاونټ ته پاسورډ څنګه چینج کېږي. موبایل سکرین ته رالو، موږ خپل فیسبوک کولاو کړی. دغه شان د خپل فیسبوک کولاو کړئ، له پاسه د یو ګوټ ته به ستاسو د پروفایل تصویر او 3 کرښې ښکارېږي. دا به داسې ووایي چې څنګه دغه تاسو داسې ووایي نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی تاسو به لاندې لاړ شئ، لاندې به راشئ، لاندې به تاسو ته به د اخرنۍ دغه کې ښکارېږي سیټینګ اینډ پرایویسي. دا به له ځان سره کولاو کوئ. چې دا یې کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی تاسو به د دویم نمبر آپشن چې دی دا به کولاو کوئ، پرایویسي شارټ کټ. دا چې لیکلی دی دا به له ځان سره کولاو کوئ. د تالې دا نښه ورته هم دا به له ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی تاسو به لاندې لاړ شئ، لاندې به راشئ. نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي دلته کې د چابۍ دا نښه به تاسو ته ښکارېږي چینج یور پاسورډ. دا چې لیکلی دی د دې ځای نه به تاسو خپل پاسورډ چې دا به چینج کوئ، بلې باندې به زور کوئ، دا به له ځان سره کولاو کوئ. چې دا یې کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی دلته کې به تاسو پاسورډ چې دی پر اولنۍ خانه کې خپل زوړ پاسورډ به ولیکئ، ستاسو د دې اکاونټ چې کوم پاسورډ وي او په دې له پاسنۍ خانه کې ولیکئ. بیا چې کوم نوی پاسورډ تاسو چینج کوئ نو هغه به په دې نیو پاسورډ چې لیکلی په دې منځنۍ خانه کې چې دی هغه پاسورډ به ولیکئ. بیا لاندې د 3م نمبر چې دی په دې کې چې دی دغه پاسورډ به دوباره ولیکئ. ریټیپ نیو پاسورډ دا لیکلی دی لاندې. نو دا چې دی په دې ځای کې به تاسو هغه پاسورډ چې دی به دوباره ولیکئ. چې څنګه یو دغه ولیکل نو لاندې به تاسو ته سیو چینج ښکارېږي. دا به ووایي نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به چینج شي، خو پاسورډ چې دی هغه به په 800 کې چې دی په هغې کې به لیکئ، هغه نه به کم نه لیکئ. بس په دې طریقې سره تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ ته چې دی پاسورډ چینج کولی شئ. که کومو کسانو ته زوړ پاسورډ نه یاد نو د دې په باره کې چې دی زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو موجود ده، چې هغه ویډیو تاسو وګورئ نو په هغې طریقو ته هم تاسو پاسورډ چینج کولی شئ. بل لا چې تاسو خپل اکاونټ چې دی هغه دوباره ریکور کولی هم شئ. که کومو کسانو ته نه یاد، که کومو ته یاد دي زوړ پاسورډ نو یې په دې طریقه چې دی چینج کولی شي.